یو طرف ته قرآن شي او بل طرف ته د قرآن نه علاوه د ټولې دنیا کتابونه چې د قرآن نه علاوه دي هر څومره کتابونه چې دي د ټولو یونیورسټو د کالجونو دا ټول کتابونه یو طرف ته شي او قرآن کریم بل طرف ته شي د دواړو جهانو سردار فرمایي قرآن کریم ته په دې ټولو کلامونو کتابونو باندې دومره فضیلت حاصل دی لکه څومره فضیلت چې د الله ذات ته په مخلوق باندې حاصل دی سبحان الله ټول ډیګری یو طرف ته او بل طرف ته د قرآن ډیګری دی ته یو ډیګریم دنیا کې نه رسي دا واحد دنیا کې یو ډیګری ده چې دا بېشک ډیګری ده الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیه الله وی دی ډیګری کې شک نشته د قرآن کریم نه علاوه چې څومره ډیګری دی هغې ټولې شکي ډیګری دي اول به دې دا شکي دا ډیګري به وکم او که وبه یې نه کم ډیګري والمه نوکري به میلو شي او که میلو به نه شي چې ډیګري م والې او نوکری درته میلو شي بیا به دې مړه کې شکي ډاکټر نه تپوس وکړه ډاکټري به میلو شوي دی به غټ ډاکټر یو دنیا پیس په اخلي خو چې کله ماښام شي او ماسخوتن شي نو سوچ به کوي چې د مرګ نه پس په ماته دا ډاکټري پیدا راکړي او که به رانه کړي نو چې سوچو کې بیا به شکي شي چې دا ډیګري خو ماته د مرګ نه پس پیدا نه راکړي الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیه یو بېشک ډیګري چې دا په دنیا کې یو ډیګري بېشکه ده او هغه د الله د کلام ډیګري ده هغه د قرآن کریم ډیګري ده چې دا یو بېشکه لا ریب ډیګري ده چې چاته میلو شول بختور دي هغه سینې چې نن هغې سینو کې قرآن محفوظ ځکه دا قرآن کریم چې په کومه شپه کې نازل شوی و د لوح محفوظ نه دنیاوي اسمان ته هغې شپې ته قرآن کریم کې رب العالمین لیلة القدر وایي او لیلة مبارکه ورته وایي الله وی د قدر شپه وه چې قرآن کریم را نازل شو د برکت شپه وه چې قرآن کریم را نازل شو نو کومه شپه کې چې قرآن راغی نن په قرآن کریم کې هغې شپې ته لیلة القدر وایي نن هغې شپې ته لیلة مبارکه وایي الله وی د برکت شپه به ورته وایي مبارکه شپه به ورته وایي د قدر شپه به ورته وایي دا عامه شپه نه وه نو چې کومه سینه کې قرآن محفوظ شو نو دې سینې ته به زه نه وایم چې دا د قدر سینه ده دا مبارکه سینه ده چې دې کې قرآن کریم ځای شو دې سینې قرآن محفوظ دا سینه به څومره د قدر سینه دا سینه به څومره مبارکه چې هغې کې قرآن کریم د الله کلام محفوظ شو دا څومره د قدر سینه شوله دا څومره مبارکه سینه شوله اے طلباو اے د قرآن شاگردانو ټول کامیاب یې الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیه بچو دې کې شک نشته دی دسی کتاب تناس یې چې هغه بېشکه کتاب دی بېشکه کامیاب یې اگر که ډیګري درته پوره حاصله نه شوله قرآن علم دې کو او دوران کې وفات شو شکی دی یره ډیګري به میلاویږي او که نه ما خو قرآن علم مې کو او علم مې نیمه کې رانه پاتې شو چې دا نیمګړې به الله ته قبولي او که نه په دې نیمه به ماله الله اجر راکوي که به نه راکوي د دواړو جهانو سردار فرمایي من جاءه الموت وهو یطلب العلم چاله مرګ راغی او په داسې حال کې چې د علم کو طالب علم کو او طالب له مرګ راغی خو لیحیی به الاسلام خو چې نیت د طالب دو چې په دې علم سره به دین اسلام ژوندی کو نیت خالص نیت د قضا او د عهدې نو لیحیی به الاسلام چې په دې دین د قرآن سره او د علم سره به زه ټول عالمي اسلام ژوندی کوم
نیت داو او طالب جان له طالبای کې مرګ راغی دی طالب تبا سمیلاوی قرآن نیمه کې پاتې شو بس دی بغیر عالم پاسی د دواړو جهادو سردار فرمایي فبینه وبین النبیین درجة واحدة فی الجنه د دې طالب او د پیغمبر په مرتبه کې په جنت کې یو درجه فرق سبحان الله دا چې د طالب د طالبای په دوران کې وفات شو علم تین نیمګړې پاتې شو طالب جان وفات شو د دې طالب او د پیغمبر په مرتبه کې به درجه واحده یو درجه فرق چې کله دې په نیمه کې وفات شو بل دنیا کې به تاسو ډیګری لیدي د قرآن نه علاوه ډېرې ډیګری هم لیدي دي ډاکټر چې ډاکټري ډیګري والی نو صرف بچې ډاکټر شي پلار یې نه ډاکټر کیږي بچې چې ډاکټر شي نو مور یې نه ډاکټره کیږي بچې ډاکټر شو خو پلار نه ډاکټر کیږي بچې ډاکټر شو خو مور نه ډاکټره کیږي فائدہ ته پلار ته نشته فائدہ ته مور ته نشته او د قرآن عجیبه ډیګري ده حفظ بچیو کو او تاج بای اللہ پلار لورکی سبحان اللہ حفظ بچیو کو تاج لبای اللہ مور لورکی حفظ بچیو کو جوڑا بای اللہ پلار لورکی حفظ بچیو کو جوڑا بای اللہ مور لورکی دا دیسی ډیګری دا ستا بچی چې دا پګړې وخلا زچ پلار توام خوشاله شه مور توام خوشاله شه مور دې نن چې ستا بچی پګړې وخلې دا د دې پګړۍ په بدله کې بتا ته یو تاج میلاویږي پلار یو تاج بتا ته میلاوي اورنګزیب علمگیر نوم بتا سو اوریدلی د بچی قرآن یاد کو نو د خپل پلار ته وی پلار ته اطلاع وکړه پلار راشه زما بچی حفظ وکړه ما سره پروګرام کې شریک شنو پلار ته په موقع خپاو لګ پلار ورته وی اورنګزیبا تما ته وای چې راشه زما بچی حفظ کړي نو اورنګزیبا تاج بتا ته میلاویږي جوړه بتا ته میلاویږي نو زسل درځم بچی ستا حفظ کو نو زما بګی سدي زسل درشم مې اورنګزیبا زبا الله خوشاله وي چې په ما دا نوم لګېدلې وي چې اورنګزیب د قرآن حافظ زبا الله خوشاله ګوره بچی بادشاہ دی خو پلار وی زنیم خوشاله زبا الله خوشالېږم چې په ما دا نوم ولګي چې اورنګزیب د قرآن حافظ ورنه بچی د وخت بادشاہ دی خو پلار ته پته را چې دی بادشاهۍ زما د آخرت هیڅ پیدا نشته هغې اورنګزیب علمگیر د قرآن حفظ شروع کړو قرآن به وی 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 قرآن کریم په یادو باندې یاد کړو پلار ته اطلاع وکړله پلار علاج باندې وی پلار راشه نن ستا بچی اورنګزیب د قرآن حفظ وکړو نن بجوړه تا ته میلاویږي نن پلار تاج ستا دی او پلار جوړه نن ستا ده نو حفظ به بچی کوي ناظره به بچی کوي او جوړه او تاج به الله مور او پلار لورکي دی چې دا جوړه واغوندي دی به وی وبمکوسینا دا مونږ ته د څه په بدله کې واغوستولی شو جوړی مونږ له د څه په بدله کې راکړلې ارشاد به ورته وشي دا د هغې بچي په بدله کې چې تا د کم بچي باندې قرآن ویلی بل تاسو ته چې مونږ وایو بچو له صحیح نومونه ږدئ دا ځکه وایو حدیث مبارک کې راځي قیامت کې چې څوک رابلل شي نو د ده نوم به اخیسته شي او د پلار نوم به اخیسته شي پلان کې د پلان کې زوی د زوی نوم به اخیسته شي او ورسره به د پلار ځکه مونږ وایو بچو له نومونه صحیح دی پلاره د بچی نوم به دې ما اخیسته شي او ستا نوم به ورسره وي نو څومره بختور پلار به چې د بچی نوم ولوالي او بچی عالم ورپسې او سره د پلار نوم والي دا څومره لویه ګټه وي دا به څومره لوی اعزاز دا به څومره لوی شرافت چې د بچی نوم والي او بچی عالم وي او ورپسې پسې د پلار نوم والي نو دا خوشحالي یوازې د بچی نه ده دا د مور او پلار دواړو ده څنګه چې د بچی خوشحالي ده داسې دا د مور او پلار خوشحالي ده چې الله ستاسو بچو ته قرآن کریم د الله کلام دی او دا لوی دولت الله ستاسو د بچو نصیب قرآن سره ډیره مینه کوي قرآن لولئ بچی قرآن ته کښېنوئ بچی علماو له ورکئ
بچیم مدارس تراوله د سیدا واړه بچی نه د ډیر خپل قرآن یادې څومره چې کچې دومره د حافظه ښکلي وي ډېر خوند کې د رکوټې ماشوم چې په لاره ګرځي او د قرآن حافظ او د الله بیکي او د قرآن حافظ زه یو مدرسې ته پروګرام له تللی وم پروګرام له بل ځای ته تللی وم هغې مدرسې ته تقریر لراله حافظان راته وښووې مولي صاحب دې ټولو حفظ کړی دی یو حافظ راته پکې ودرو مولي صاحب د حفظ هم وکړو او بیا په یوه ورځ کې ټول قرآن خپل استاذ ته دوباره واوره سبحان الله حفظ یې وکړو ټول قرآن یې د اول نه شروع کو استاذ ته ټول قرآن واوره مې ډېره بختوره مور لري ډېر بختور پلار دی چې بچې په یوه ورځ کې ټول قرآن کریم په یادو ختموي رکوټې ماشوم بچي او ټول قرآن په یوه ورځ کې حافظ ابن حجر رحمت الله علیه نوم به تاسو اورېدلی وي کتابونو لیکلی دی وی دی چې د نخو کالو عمر ته ورسېد نو دی د قرآن حافظ نخو کالو عمر کې د قرآن یاد کړی ما به تا ته وی نخو کالو عمر کې دی د قرآن حافظ شو تا راته وی نه منم ما وی وای منه تا وی نه منم ما وی ولې تا ما ته وی نخو کالو عمر کې بچې د قرآن حفظ نشي کولی لکه دې ماشومانو ته وګوره دې کې به د نښو یو هم نه علاج دي دا به لوی نښو کالو ماشوم خو نن سبا صحیح خبرې نشي کولی تا ته مې کړی دی تا وی نه یې کړی ما درته وی کتابونو لیکلي دي تا ما ته یې مړه داسې لیکلي نو تا ته هم دا یاسې نه دي لیکلي ښه دې کتابونو ته داسې مه ګوره چې داسې ناست و قلم یې راواغستو چې ویې لیکل دا داسې نه دي لیکلي امام بخاري رحمت الله علیه وایي چې بخاری شریف می لیکو هر حدیث چې به می لیکو ډومبه به می غسل کو بیا به می 2 رکعات منځ کو بیا به می ال یو حدیث لیکو د دې سې لیکلي تا نه منله زمون بونیر کې د بناتو یو مدرسه د شیرګړ ورته وي د بونیر شیرګړ یو مردان شیرګړ زه ورته روجې نه مخکې لاړم جنکو مدرسه د بناتو ماشومانو به کې قرآن کریم ختمونه کړ سو حفظ کړي او سو ناظره ویلې و یو ماشوم یې پکې مال بره راولېږله وی دا د قرآن حافظ نه عمر یې ډېر کم و ډېره ماشومه وه ما تپوسو کوم عمر یې څومره دی ما ته وی 9 کاله عمر موږ تاسو ته وی چې حافظ ابن حجر د 9 کالو عمر کې حفظ کړي تاسو نه منله نن تاسو ته مدارسو د 9 کالو په عمر کې حافظ لور مور ته حواله کړ سبحان الله ته د مدارسو نه غواړې سو د 9 کالو عمر کې حافظ لور ننو مدارسو مور او پلار ته حواله دا مینه غواړي دا محبت غواړي هارون الرشید باچاله چا خپل زوی راوس وی حضرت دا قرآن کریم دی وی دا زما بچی دی او د قرآن کریم یاد کړی دی ودت دې بتا ته تلاوت کی ته تینا قرآن واورم هغه دومره رکوټه و چې پلار ته وی زبدت تلاوت کوم خو بیا به مال غوړه راکای وره هغه ورته وی زه او کغه قرآن کریم تلاوت بیا بدل غوړه درکم ډیره بختور امور نه چې دومره رکوټه بچي د قرآن حافظ کور کې لبي کیو د قرآن حافظ رکوټه نو کله نا کله ټوپۍ وغورځي نه پوځي مټ نه ونی سم حافظ صاحب ټوپۍ ملر کوا مړه وی به کنه زوم ای بنا کنه ستا په سینه کې د الله کلام پروت دی ټوپۍ په سر کې بچیا ته د ځان د قدر نه څه خبره ته چې رواني تا پسې ملائک رواني شاته ته چې رواني ملائک تر پسې رواني ملائک پته مې وي دی به کله د قرآن تلاوت کوي چې مونږ تینا قرآن حافظ قرآن پسې ملائک رواني کله به د قرآن حافظ تلاوت کوي ملائک وای چې مونږه قرآن وورو دی به کله د قرآن تلاوت کوي چې مونږه قرآن کریم وورو حافظ قرآن پسې ملائک رواني ملائک قرآن کریم الله هر چاته یادي د عمر قید نشته مونږ وایو چې حکومت هم ریټایر کی په 60 ساله کې نو راشي مونږ بم داخل کو په مدرسه کې ها حکومت به ریټایر کی په 60 ساله کې او راشه زبد داخل کم په مدرسه کې
ان شاء الله چې حفظ وکړي. حسین احمد مدنی رحمت الله علیه چې جیل کو عمر او 70 یا 75 سال او یا کالا یا 15 او یا کال عمر په جیل کې حفظ د قران شروع کو چې جیل نه راوته نو 20 سپاری قرآنی په جیل کې دند یاد د 20 او د 70 او د 75 سال عمر بابا جیل کې 20 سپاری قرآنی کریم یاد. یو عالم لیکلی دی وای زما ملګری حفظ وکړو زه ملاقات لاړم چې کله حفظ وکړو ډیر لوی عمر کې حفظ کړو چې ورلما کراچي کې وو چې ورته مې وکتل نو په ټول وجود باندې یو ویختم تور نو ټول ویختان سپین شي. ما ته نه تاسو کو چې عمر دې څومره دی وی چې 90 سال عمر مې دی 90 سال د 90 سال په عمر کې د قرآن حافظ اتیو 15 اتیا کال غیر حافظ وګرځیدو او چې کله د الله سره د ملاقات ته مراغه نو الله تینا حافظ قرآن جوړ څومره بختور چې ځان ته غوښتنو د قرآن حافظ وغوښت ټول عمر غیر حافظ وګرځید او چې د الله سره د ملاقات ته مراغه نو رب العالمین ځان ته حافظ قرآن ډیر دسی دی چې ټول عمر حافظان وګرځي او چې د الله سره د ملاقات ته مرشي سینې د قرآن نه خالص کنه. کتابونو لیکلي دي عبد الله نومي او عبد الله حافظ او حافظ په لار روانو ما د قرآن حافظ ما بد نظری را نه وشو غلط نظر را نه ولګي استاد تبي وی چې ما نه بد نظری وشو وی اگر اتوي چې د دې سزا به الله درکې خو چې کله به درکې چې د هغه بد نظرۍ می شل کاله پوره شو کنه کرا شل کاله پس می په ټول په یړه باندې می د سینې نه قرآن ووت الله شل کاله پس قرآن لاړ د سینې غیر حافظ د قرآن حافظانو د قرآن طلباو د موبایل استعمال کم کړئ دا تصویرات مګورئ دا قرآن یری دا موبایل استعمال کم کړئ دا د سینو نه قرآن وباسي تنن یو تصویر وګورئ د غیر محرم نا بتانه یو آیات یری د قرآن یا نن یری یا هفته پس یری یا دوه خدا یاد ساته دا ځان سره اولی کچ یو آیات پرې د سینې نه وځي خو چې کله به وځي ډیر احتیاط کو د قرآن تلاوت کو تاسو بهترین ملګری دی چې قرآن کریم د ژوند یو بهترین ملګری دی په لار رواني قرآن وایا لار کینې کور کې قرآن وایا سکار دی نه را پاسه او 10 کوو د قرآن تلاوت کو تعالی خو الله ډیر ښه ملګری درکړي بهترین ملګری چې دی د ژوند هغه قرآن کریم قرآن ولې قرآن سره ډیره مینه کوي دا ګور نن تاسو ته علم دی دا ساجد حافظ چې دی پولیس والا سره د ډیوټي سره نن قرآن کریم یاد کو دا څومره لوی احسان په الله دا الله تر طرف نه لوی فضل او احسان دی. مونږ بار بار وایو دا زمونږ د ارمان چې مونږ په چیک پوسټ تیر شو دا پولیس ولاړی او د ډیوټي کې ټوپه کې لاس زوامه چې دی پولیس قرآن یاد کړي وي چې د ټول شپه ډیوټیم کوله ټول شپه د قرآن کریم تلاوت کوي به ډیوټي کوي به د قرآن تلاوت کوي دا د الله احسان دی دا د الله سود دی چې په داسې حالت کې بنده الله ته قرآن رب العالمین بنده ته قرآن یاد کوي دا د الله خصوصي مهرباني دا په الله خصوصي فضل کو خصوصي فضل چې الله د قرآن د پاره د سینه منتخب الله سینه د قرآن نه ډکه کړله الله د قرآن حافظ کو الله اوس ډیوټي کوو د قرآن تلاوت کوو د شپې ډیوټي کوو د قرآن تلاوت کوو بهترین ملګری د ژوند چې دی هغه قرآن کریم قرآن سره ډیره مینه کوي صحابه کرامو ته چې دا لوی شان میلو دی دا د قرآن کریم او د ایمان په وجه میلو ایمان راوړو په قرآن کریم الله څومره لوی مقام
رب العالمین ورله سرټیفیکیټ ورکو رضی الله عنهم الله د دین رضاش الله د دین رضاش دا مقام ورله قران کریم ورکو خلق بوي عمر زوی د خطاب را روان دی او چې کله په قران باندې ایمان راوړو خلق بوي عمر فاروق را روان دی فارق بین الحق والباطل را روان دی چې قران باندې ایمان راوړو په لار بر روانو نبی علیہ السلام ورته عمر رضی الله تعالی عنہ ته چې په لار را روان شیطان لار پری دی وی عمر را روان دی رضی الله تم مقام قران کریم ورته سمر لوی مقام قران کریم ډیر لوی مقام ورته قران کریم ډیر لوی عزت ورته الله تینا عمر قرآن کریم تین عمر فاروق جوړ کو فارق بین الحق والباطل اغه صحابی دی بیا چې قرآن باندې ایمان راوړو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره طواف چې کله د مقام ابراهیم خواته راغې نبی علیہ السلام ته وی د الله حبیبا پړه کې مې یو خبره زی راځي څه خبره دی پړه کې زی راځي چې د مقام ابراهیم خاتم برکات منس کو لمه دا غواړي اسمان د جبرئیل امین راغه وحی راوړله وې د عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ راي الله تخوخ شولا او واتخذوا من مقام ابراهیم مصلا رب العالمین وای چې دلته ټول خلق اوس برکات منس کې مونږ چې کله طواف کو ټول الت برکات منس کو مقام ابراهیم مخ تراولو دا د عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ کې قران پکې څنګه انقلاب راو یو پیرای تقریر کو عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ خلق ته وی اسمعوا واطيعوا تقریر می وورئ وای منئ یو کس پسې پاسه ده ویلا نسمع ولا نطيع نه یورو نه دی خبره من لیاوس نه اورو نه دی خبره من وی ولی وی تا د بیت المال نه یو صادر ور کړی دی مال دی یو صادر را کړی دی او په خپل دی یو صادر نه لنګ وخلې دی او بل صادر دی په سر کړی دی نو مال دی یو صادر را کړی دی ځان نه دی دوه صادرې غوستي موږ ته تقریر مکه عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ وشتا عبد الله ابن عمر زما بجشتا عبد الله ابن عمر وی ابن عمر عدل جواب ورکا ابن عمر پاسه دی وی آو یو صادر زما پلار ته میلو شو بل ما ته میلو شو نو ما خپل پلار لور کو نه یو نه لنګ وخلې دی یو په سر کړی هغه ورته زوس تقریر کوي اوس پر او قران دسی انقلاب څنګه ماحول د قران د وجنه مش پیداش څنګه ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ دے خلق بوي ابو بکر ابن ابي قحافه ابو بکر د ابو قحافه زوی را روان دی او چې کله قران باندې ایمان راوړو نو قران تن سیدنا صدیق اکبر جوړ بیا به خلق صدیق اکبر ورته بیا خلق ابو بکر نه دی ویلې صدیق اکبر به ورته وی ورځ رخکاره شو بیبي عائشه رضی الله تعالی عنها فرمای وی چې نبی علیہ السلام اولیدو نبی علیہ السلام ورته وی انت عتیق الله من النار ته آزاد شوی د جهنم د اورنا فیومئذ سمی عتیقا د هغې ورځې نه پس زما د پلار نوم عتیق شو عتیق د جهنم د اور نه آزاد شوی صحابي ابو بکر صدیق دا مقام قرآن کریم عثمان رضی اللہ تعالی عنہ خلق بوی عثمان ابن عفان عثمان د عفان زوی چې قرآن باندې ایمان راوړو نو عثمان ذوالنورین تینا جوړ شو عثمان ذوالنورین یو ورځ نبی کریم صلی الله علیه وسلم کور کې ملاسته او دا پندای ښکاری ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ راغه نبی علیہ السلام په خپل حال عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ راغه نبی علیہ السلام په خپل حال چې عثمان رضی الله تعالی عنہ راخکار شو نبی علیہ السلام پاسې خپل پندای پټکړه
بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ورته فرمای تا د ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نه حیا و نکړه د عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نه حیا و نکړه او چې عثمان رضی اللہ تعالی عنہ راخکار شو تا حیا وکړه غورته وای بی بی عائشہ زب څنګه حیا نکوم د عثمان نه چې کله عثمان رضی اللہ تعالی عنہ پلار رواني اسمان کې ملائک حیا کوي عثمان را روان دا مقام قرآن کریم ورک بیا روان اسمان کې به ملائک حیا کوي عثمان را روان رضی اللہ تعالی عنہ چې کله پسې باغیان راوړېدل شهید کوي د قرآن سره ډېره مینه وه چې کله باغیانو شهید کو نو یوې روجه وه او یوې د قرآن کریم تلاوت قرآن تناسو د روجې په حالت کې چې باغیان رالل دا لاس یې تېنه کټ کړ وی په شهادت نه یم خفه خو په دې لاس ځکه خفه یمه چې اول عمرانه هغه لاس کټ کو چې په کم لاس په ما قرآن لیکه دا عمرانه اول ولیکه دا عمرانه اول نه کړ دې کې باغیانو شهید کو حدیث مبارک کې راځي عمر روجه نیمه کې پاتې شوه تېنه د قرآن کریم تلاوت چې د دنیا نه قیامت کې به د چا د شهادت گواهی څوک ورکوي او د چا څوک او چې د عثمان رضی الله تعالی عنہ د شهادت د گواهی ټیم راشي نو قرآن کریم به گواهی ورکړي چې عثمان شهید دی رضی الله تعالی د قرآن سره دومره مینه قرآن لولئ خپلم تلاوت کوي بچو باندې قرآن لولئ زنانو تم وایي چې قرآن زده کړي صحیح ناظره د قرآن کریم چې زنانم زده کړي مشرانم قرآن وایي الکانم وایي جنکیم وایي د قرآن صحیح ناظره زده کوي په شوق سره قرآن وایي دا بچی مراولی علماء ته کېنوئ مدارسو ته حواله کوي دا علماء دا ستاسو د بچو خیر خوا دي دا د دې ټول امت خیر خوا دي دا د دې ملک خیر خوا دي دا د امت مسلمه خیر خوا دي مونږ چا سره بدخواهي نشته دی چا سره اختلاف نشته دی ټولو خلکو ته قرآن ښیو بچي مراول ټولو ادارو ته قرآن ښیو پولیس ته قرآن ښیو پوجیانو ته قرآن ښیو استادانو ته قرآن ښیو مونږ وایو راشئ مونږ نه قرآن زده کړه ډاکټري کوه او ما نه قرآن زده کړه مونږ دا عزم کړی چې ستاسو بچو ته به قرآن زمونږ د دیوبند یو عالم جیل که چې جیل ته ورغې نو په جیل کې جیلیانو ته قرآن شروع کړو ټول جیلیان یې راجمع کړل وی راځئ چې قرآن درته وښیم جیلیانو له قرآن نه ورته تاسو خو مدرسه وایې مونږ درته دې جیلونو کې هم قرآن شروع کړو د استادانو ته هم وایو د ډاکټرانو ته هم وایو مونږ وایي راشئ مونږ نه قرآن زده کړو ستا خیر خوایم قرآن درته ښیم چې جیلیانو ته قرآن شروع کو نو چې د قرآن نیمې نه واړو نو د هغه رهایي راغله چټی راله وی نن حضرت رهاش باری شاګردان ولاړو وی نن زمونږ د استاد د رهایي ورځ خبر نو چې زما استاد د قرآن عاشق خبر نو چې جیل کې د قرآن مدرسه شروع کړې چې ښه ټیم تیر شو نو استاد اطلاع وکړله شاګردانو ته وی تاسو ځئ نن زما د رهایي ورځ نه ده جیل کې ما جیلیانو ته قرآن شروع کړی هغه نیمګړی دی زه به اله د جیل نه وځم چې په کومه ورځ زه په جیل کې جیلیانو ته قرآن ختم کړم زما د رهایي ورځ به اله چې زه جیلیانو ته قرآن ختم ما جیلیانو ته قرآن شروع کړی دی نیمه کې پاتې دی مونږ درته قرآن ښیو مونږ د هغې علماو په نقش قدم روان یو چې هغه به یې کله ونیوو لاس ته به یې وله اتکړی ور واچول چې لاس ته به یې ورته اتکړی واچوله نو یو لاس به یې بند شو چې چا به ورته اتکړی ور اچولی و هغه ته به وی یو لاس مې بند شو ستا دواړه لاس آزاد دي زما یو لاس بند دی هغه دی قرآن پروت دی رواله ته ما ته اتکړی ور واچوه یو لاس کې راته اتکړی ونیسه او پورې قرآن رواله ونیسه چې زه تا ته قرآن لاس کې به اتکړی وي او قرآن به
تاسو معلوماتو کوي کنه وای شیخ الهند رحمت الله علیه چې چا غسل ورکو تپوستی وکای کنه تپوستی وکای وای د شیخ الهند وجود دي څنګه مونډلې وای شیخ الهند کور والا تپوسو کوي وای د شیخ الهند وجود څنګه چې کله ول غسل ورکو چې کله قبر تلګو وجود کې روغ ځای وو ها وجود ټول زخمی زخمی شیخ الهند ولی قبر ته زخمی زخمی لا خپل وجودونه قربان کړل خو قوم ته قران کریم د سره علماء داګلی دي خو تاسو بچو ته قران خودلې ها خپل وجودونه قربان کړی خو تاسو بچو ته قران خودلې دا څوک ته چې د بادشاہي وخت خلاف فتوا جاری کړي د منبر نه دا مولا دی ها دا عالم دی چې کله د دین مسله را لکه ان شاء الله بیا به ویني که خیر اسی به دومره ناران نه یو که مسله د دین را ل ان شاء الله نه کړي پاول صف کې اون مندونو مراته عالم وایا ممه تقریر وا او را مراته مولا وایا چې د دین په مسله کې په اولنی صف کې اونلی چې د دین مسله را لکنا ان شاء الله تاسو به شاته ولاړی مونږ به مخه مونږ خو وایو صرف خدایا زمونږ دی حکمرانانو کې لږ ایمانی غیرت پیدا کې بس چې دی کې ایمانی غیرت سولې دا ګوستاخی چې مخ کې کېدل او ستا سورزي مخ د منیر نوم به استعمالو اس مونږ وی دا چې اوس په دی حکمرانانو کې ایمانی غیرت په مونږ وی تاسو را پاسه او کو د وینو ضرورت راغې کنه ویني ضرورت راغې نو ویني به مونږ ورکو تاسو صرف आवाज اوچت کړئ دل زمونږ ویني برابر دي ختم نبوت لزمون ویلی توله دی توله د قرآن قربانی له د علماء ویلی موزون دی موزون او د ختم نبوت قربانی له د علماء ویلی برابر دی برابر دا سره سمې خوري سمې دا تیار دی تیار تپوسو کا کنه بچیا تو سکول کې استاد نه تپوسو کا کنه وای د پاکستان جنډه چوچته کړي تپوسته وکړه کنه مونږ د ملک غدار مونږ د ملک خیرخوا خلک خو تاریخ وګوره وای د پاکستان جنډه چوچته کړي وا تا ته وای علامه شبیر احمد عثماني رحمت الله علیه چته کړي وا ها بیا بل تپوس وکا وای ونه پورې چې بلا شونن ختیونه دا به د چا لا شونو دا به د علما ولا شونو ها ونه ته چې لا شونه زړل کړي وای په ناوګو کې چې ویني بيدې دا ویني د چاوي وای به د علما ویني وي ها علماء چې کلم د دین مسله راغلي علماء مخکې ولاړ دي علماء ته دعا کوي ښا په علماء بچي ښا چې منځ کوي علماء ته دعا کوي مولا جیون رحمت الله علیه جمعې منزل وروت چې په منبر کې ناستو نو د وخت چې کوم حکمران هغه منزل راغله او درېخه مجاوی غوستي یو کس پاسید مولا جیون ته وی حضرت دریخه مجامع استعمالول څنګه دي مولا جیون ډایرک د منبر نکوش کور تلا چې کور تورغي بیبي ته وای دا د پلان کی امانت ته دا باغ ته حواله دا د پلان کی امانت ته ما سره پروت ته دا باغ ته حواله دا د پلان کی امانت ته دا باغ ته حواله دا تپوس د علماء او د بیبيانو نه وکي خان د په بیبي د بیبي پسړه بس تیرې دو چې د مولا جیون پشان خاون خپل بیبي ته وای دا د پلان کی امانت ته دا د پلان کی امانت ته دا د پلان کی اورتي ولې مهمان دې مسلې تپوس شو زبداغي جواب ورکوما او داغي جواب او زما پانسی چې دی دا یو برابر دی بس شاید چې زدي کور ته بیا را نشم زکه دا وصیتونه کوم چې دا قرضدارو تبه امانتدارو ته خپل خپل امانتونه حواله او مولا جیون د کور وروه چې په مصلی کې ناس بیا په منبر کې ناس بیا کس پاسه دی حضرت دریخه مو استعمال څنګه دی ودا ناجایز دی او څوک چې د جایز عقیده لري چې دا جایز دی او په دې عقیده استعمالي دا د اسلام د دایرې نه خارج الله ګوله جوړه شو د وخت حکمران ناس داغه خلاف فتوا چې ورکړي دا مولا جیون ورکړي دا مولا جیون ورکړي دا انګريز خلاف چې فتوا ورکړي دا شیخ الهند او دا قاسم نانوتي رحمت الله علیه ورکړي وګوره د دین اسلام سرحدات چې ساتلي دي دا علما او ساتلي دي ته دعا کوه
د قرآن مسله چې رالاله نو امام احمد بن حنبل رحمت الله علیه میدان ته راووت. مسله د خلق القرآن راغله چې نو حکمران ورته کوړې شروع کړلې بیهوشي شان پیراله. شاګرد ورته وی پیوس کا شاګرد ته وی انی صائم روزه دار چې سحر راوتلم او ما د قرآن د امتحان او د قرآن مسله رالاله ما ورته اول روزه نیولې چې زه به د روزې په حالت کې د امتحان خلق ته وی په حق یما په حق یما خلق وی نه وی زه چې مړ شم زما د حقانیت فیصله به وکړي. چې کله مړ شو او لاش دې سي پروت تیر شو خلق وی لاش اولید نو 20,000 غیر مسلم و ایمان راوړو چې لاش په یو ورځ ها وجود تار کو په میدان ولاړو. د قرآن مسله کې علما مخې ته ولاړ. مولا جیون چې فتوا ورکړه اله ګوله جوړه شوله په جمعات خلق ته بس ودرېږي منځ ته مخکې شو منځ وکړو. چې منځ شو د وخت حکمران لاړ د هغې حکمران بچي به د مولا جیون نه سبق بچې په منډه منډه د هغه راغی. مولا جیون ته وی زما پلار ستا د گرفتارۍ اډر جاری ستا گرفتاری ده او بیا ستا پانسی ده ما تا ته اطلاع درکړه. مولا جیون ورته وی ښه ستا پلار ما گرفتاری وي او مولا جیون आवाज وکړي زما وسله راوړئ. خلک حیران شو چې څه به راوړي. یوی ولا لوټه راوړله یوی ولا مسله راوړله. ښه زمونږ وسلې څه دي خو لوټه ده او مسله ده تسبیح دی او مسواک دی. ښه داسې دا خلک یېرېږي مړه چې چېرته یې بوځې را جیبونه بیبونه ولټوي دننه پکې مسواک پروت وي پرېږدی دی مړه عظیم په ډوډۍ خرابې کړي وي. ښه دنده مسواک او تسپۍ نورې سم دی خاصې دا دې پټکوله خدای یو شان ورکړی دی. هر سنت په خپل ځای پټکې سنت هم دی او په دې کې الله یو رعب هم یخی دی. بس دې کې یو رعب الله یخی نور چې دا جیبونه هم ټول ولټوي نو دنده پکې یا مسواک پروت دی یا پکې تسبیح پرتی نور پکې هېڅ هم نه خالی بس مسواک او تسبیح. مولا جیون وی راوړی مسله زمام یو عدالت شته چې زه هلته مقدمه درج کړم ما ګناه څه ده ما فتوا ورکړې د بادشاه وقت خلاف فتوا چې څنګه اودس وکړو د هغې حکمران زوی د مولا جیون د خوا نه ودانګل لاړ پلار پسې ورغې پلاره تا د مولا جیون خلاف ورنټ جاری کړی دی خدا مولا جیون زما استاد دی دی ما ډېر د نږدې نه کتلی دی د الله سره ډیر تعلق ته پلاره که مولا جیون منځ کو لاسی اوچت کړو نو بادشاهي به دې دړې وړې پرته دا یاد ساتئ. ما مولا جیون لیدلی دی ته خو خپل پوج ته وایې مولا جیون د الله په دربار کې مقدمه درج کړي یا هغه و چې د هغه د گرفتارۍ ورنټ جاری کیږي یا هغه دی چې حکمران راغی د مولا جیون په خپو کې پرېوت حضرت ما معاف کړه زه تا نه معافي غواړم. دا سخت علماء تیری کړي د بادشاہ وقت خلاف. ښه تاریخ وګوره چې د غلام غوث هزاروي د بچی نه سا وتله څه حالت. غلام غوث هزاروي بچی چې وفات کېدو نو پلار یې د عقیده ختم نبوت دفاع لتلی و پلار یې نو کورو بچی د زنکدن حالت شروع شو د زنکدن په ټیم کې په خپل کور کې پلار ګوري غلام غوث هزاروي ګوري چې زما بابا جان څه شو زنکدن شروع شو پلار یې په کور کې نشته خپلې مور ته وایي چې کله مې بابا جان راشي نو زه خو به دفن شوی یم زه به مړ یم خو بابا جان ته به ووایي چې بچی دې د زنکدن په ټیم کې ډېرې سترګې وګرځولې چې اخري وخت راغی خپل بابا جان یې سیکو خو په نظر ورته رانغی ما خپل کور د بابا جان نه خالی ولیدو خو پلار ته به مې ووایي چې رادن نشي ورته وایي چې بچی دې وایي چې السلام علیک پتا دې یو سلام چې کله وت د عقیده ختم نبوت دفاع لته بچی را پاسې ورته وایي حضرت دستا کور کې میلمه یم ډاکټرانو ورته ویلي وې دی به یو څو ورځې فس وفات کی چې پلار رخصتېدو نو غلام غوث هزاروي رحمت الله علیه په شان پلار بچی ورته وایي ایثار شه چې زما د روح ووځي بیا به لاړ شي زه خو هسې میلمه یم یا ورځ ده یا نیمه ده چې وفات شم
بیا بلاړ شي زما په ژوندانه مو وزا زما جنازه به وکي غلام غوث هزاروی رحمت الله علیه راو ګرځي د بچی ته وای بچیا ک الله ته منظوري نو زما او زما ستا ملاقات په حوض کوثر کیږي ان شاء الله زلاړ د چې پلار ته وای مزه او پلار روان غلام غوث هزاروی رحمت الله علیه چې رخصتې ده یو ځلی بچی ته کتلی دی بیا روان شي په شا بیا نه ګوري ښه اسینه بچی ته ګورما رکه مې د بچی محبت راشي جره اوس به د ختم نبوت جلسې نو دی ولا نشیت لوي غارمه دي غارمه خجي اګولا بیبي ورته ټلیفون کو د ختم نبوت په جلسه کې بیا خو موټر کړي را دانګلی وي چې در علم جلسې بخبل سمې کې ها تبم په حوض کوثر ورزي د امام الانبیاء خواله او غلام غوث هزاروی بن نبی علیہ السلام ته پیش کی هل تبي بچي نبی علیہ السلام مخیله به ورزي جنازه د بچی بل عالم کړي دا او پلار نو د عقیده ختم نبوت دی پالت او جنازه د بچی بل چا چې وته نو بچی ته شاکړه بچي چې خپل پلار ته ګوري نو د شاده طرف نه پلار ایلی اخیره ملاقات چې بچی کړي دي نو د شاده طرف نه د پلار ملا ته ګوري او پلار چې یو ځل روان شوی دی د عقیده ختم نبوت دی پال نبی بچی ته پشا باندې نه کړي علماء ته دعا کوي د اسلام سرحدات ته نساتی بچی درله د الحاد نه بچ کی بچی درله د دهریت نه بچ کی د بچو رهنمایی درله کی د بچو ذهن سازی درله کی راولې دا بچی دی علماء تم کې نه یقینو کا قبل زئی بل زیشته نه پلارا مور بل زیشته نه راولې دا بچی دی علماء راولې حواله کې ورته وای خدمت کوا پیزار پدې مولي سے پسې ګرځاو پریوزو سره مال مرزه بس تاته می حواله کړي مولي سے بالت صحیح مسلمان مومن جوړ کا صحیح مسلمان مومن راغله جوړ دسی دور راغله بچی راولې مونږ تاسو بچو ته ډېر خېخي خونی تاسو بچو ډېر خولې تربیت ستا بچی چې مال راشي سبق ستا بچی ته هم بچیا کور کې مور او پلار شته وي او هم بچیا ته ورته سوای وی پلار ته ابو واما او مور ته امي واما څوم ورته وی ابو امي زورته بچیا دا یوازي ابو امي نه یوازي ابو نه دی دا یوازي امي نه ده ته په یو طرف پیجنې بچیا خدا ته په بل طرف نه دی پیجنې ویرا توخه زم ته پیجنې چې ابو دی او زم منم ته پیجنې چې امي ده خود دی یو بل تعارف ته پاغي نه پیجنې وې سدي و بچیا دا یوازي ابو امي نه دی دا ستا پکور کې د جنت دو دروازې دي بچي سبحان الله د جنت یو دروازه پلار دی یو دروازه او بیا ورته وای بچیا دا پلار نه دی د تنیغ نه وګوره اوسط ابواب الجنه دا د جنت مینځنۍ دروازه چې دا پلار ستا خوخه د بچیا نو کدا دروازه ضایع کوي او کو ځان له محفوظ اګدي ما ته وی مولوی صاحب زما پلار د جنت دروازه دا زما وی خو چرسی دی هغه چرس کی زرتم بچیا چپ بس وی چرسی دی ورته بس یو ځلی وی کړه زه خبر شوم بس خبره ختم نو وی چرس نس کی زرتم بچیا ک چرسی دی نو د الله سره چرسی دی خدا د پاره ولی دی ته بچرسی نه وای خبچیا ته به ولی وای تا چرسی پلار بچیا تا د پاره ولی دی ته خبره بچیا د ټول نظر هغه دعا قبليږي چې کله پلار د بچی د پاره دعا وکړي دی بچی ته دا خندا بچي به سبب پلار ته چرسی وي د یو ځل چرسی وي زمونږ د مدرسو تعلیم د چرسی نه ولی جوړول دي خاص د چرسی نه ولی جوړو بچي وي چرسی دی او زوام ولی دی چرسی بنوي بچیا اته پوس پتی الله ما ته وي مولوی صاحب ما ته دعا وکړه تم خان ان شاء الله می حافظ الله می عالم تم بچیا ما خواله راشه خدای دې حافظ کا خدای دې عالم کا کور کې دې مور شته وی او وام چې ورشي نو مور ته دی وای چې دا دعا ماته و انا مولوی صاحب زما مور جټه ده ته عالمي
چرته ستا دعا او چرته زما دعا. زه ورته وایم بچیا زما په شان چې 50 علما لاس اوچت کړي تا ته دعا کوي او بل طرف ته ستا په کور کې ستا مور لاس اوچت کړي د دې 50 ته علما دعا ستا د مور دعا ته نه رسي. سبحان الله. دا دومره قیمتي دعا ده بچیا. ورشه د مور نه دعا واله. هم طلباو ته چوټیانو کې وایو چې کور ته ورشئ ماښام مور له لږې چاپي کوه. مور به تا نه پرېږدي چې ماله مه کوه چاپي زه ځوانه یم وایي که نه وایي پلار وایي همړه زه ځوان یم ماله مه کوه چاپي پرېږده ته به ځوان یې تا ته به ضرورت نه وي مورې ته به دمه تا ته به ضرورت نه وي خو مورې زه ډېر غټ عالم جوړېدل غواړم هما ته په هغې کې مخې ته ډېر رکاوټونه راځي زه چې ستا دا چاپي شروع کړم الله ما ته هغه رکاوټونه ختموي مورې ما پرېږده ما پرېږده ما نه به خدای غټ عالم جوړ کړي په دې چاپی تا ته به ضرورت نه خو ما پرېږده ما نه به الله څوک جوړ کړي. بیا ورته هم بچیا وایي ښه د مور دعا دومره پالوانه ده. زه ورته ما ډېره پالوانه ده. زه ورته هم بچیا د امام بخاري رحمت الله علیه نوم دې اورېدلی و بخاري شریف کتاب یې لیکلی وي او وام دې چې دا په سترګو ړونو مور به دعا کول الله زما د بچی نظر واپس کړي الله زما د بچی نظر واپس کړي الله یې د مور دعا قبول کړله او الله د امام بخاري نظر واپس دې نه بله پالوانه دعا شته بچیا د مور دومره پالوانه دعا بچې مور پیژني بچې مور پیژني ډېر بدبخته بچي دی ښه مور ته وایي سپی مور ته وایي سپی هم ته اورېدلي دي زه هم که دا مور تا د دې مټ نه ونیسي چې بچیا لږ ودرېږه ته لږ ودرېږه تا دا سپی لپس ما ته ووي بچیا او دا مې تا ته ووي ای بچیا ما ته وګوره نښه 10 میاشتې ته ما په ګېډه ګرځولی ښه بچي زما په ګېډه کې 10 میاشتې ته اوسېدلی بچیا 2.5 کاله مې بچیا په دې غېږ کې قلار کړی ته ما ته سپی وایي ته ما ته سپی وایي د جدایۍ ټیم به راشي لار به ناست بچي به جدایي شروع کړي یو به وایي دا ستا بل دا زما دا زما دا زما اخر کې به د پلار ټیم راشي دا پلار د چا وایي دا ستا بل ته وایي دا ستا هغه پلار حیران شي ښه یو ته پلی دی او بلې بل ته پلی لاره عالم بچی نشته نو چې په جدایۍ کې ناست دی چې د ټولو نه مخکې وایي چې پلار زما بس امتحان را باندې وکړه چې د جدایۍ ټیم راغی او عالم بچی دی و دی به ړومبې وایي چې پلار زما پټي ستاسو پلار زما کور ستاسو پلار زما کور ستا او مور زما کور ستا او مور زما ما د مور راکاته کور واله نو چې د تقسیم ټیم راشي برخې والي نو یو د پلار ټیم راشي دا پلار نو یو وایي دا ستا پلار دی هغه به ستا خیال سات بل وایي دا ستا پلار دی نو هغه پلار په اخر کې په جړا شي زه ورته هم پلاره ته خو ډېر د اجري جومات سړی وي ته ولې جاړې ما ته وایي مولي صاحب زه ځکه جاړم چې داسې دور و چې دا بچي واړه واړه یو به زما غېږ ته راوخت وایي دا زما ابو دی بل به راوخت وایي دا زما ابو دی مولي صاحب داسې وخت و چې دی بچو به په ما جنګ کو چې دا زما ابو دی دا زما ابو دی نن هغه ژبه وایي دا ستا پلار دی نو ما ته دا ابو لفظ ولې وي بچیا ما ته به دا 20 کاله ابو نه وي که نه زه دې عادت کړم په ابو نوم باندې ما ته وایي ابو خیر علی او بیا چې د جدایۍ ټیم راشي وي دا ستا پلار دی نو ما ته په دې ژبه باندې ابو ولې وي ما ته دې ابو ولې وي نو که دا بچې خبرې چې دا زما د جنت منځنۍ دروازه ده دی به دا پلار په جایداد کې ورکړي دی به دې پلار باندې د ځان نه مخکې ډوډۍ خورئ که به نه خورئ بیا ورته وایم بچیا چې ته سبق له راځي مور او پلار در نه خفئ او ته د کوره راوځي 2 دروازې درته د جهنم کولو پرتې دي بچې دې دوران کې چېرته مړ نه شي او چې د کوره څوک وځي او مور او پلار ته خوشحاله وي 2 دروازې د جنت ورته کولو پرتې دي مور او پلار خوشحالي دا 2 دروازې دي کوره کاروبار له وځي او مور او پلار خفه و دې کاروبار ته مه خوشحالېږه دې روپو ته مه خوشحالېږه ښه ته کروڑ روپۍ په ملیشا کې ګټه خو چې مور او پلار خفه دي دې ته مه خوشحالېږه که دې دوران کې مړ شي 2 دروازې درته د جهنم کولو پرتې 2 دروازې د جهنم کولو پرتې بچو مور او پلار وپېژنئ
مور او پلار قدر وکي بچو علماو طلباو اے طلباو ډیر قدر د مور او پلار د مور د پلار دی خپوت پریوزي دی خپوت بیا ستا بچي ما توای مولي سیبو ما ته د مور او پلار د مخ مثال وخه د پلار د مخ مثال را ته وخه زور ته وګوره د پلار د مخ مثال څه دی مولي سیب ما ته د مور د مخ مثال وخه چې زور ته ګورم چې دا پلار د دې پشان ورته بچي ما خو د پلار د مخ مثال ونه لید ما خو د مور د مخ مثال ونه لید سپوږمۍ نه ده نور نه دی سپوږمۍ د مور مخ ته رسي او چرتم نه نور د مور مخ ته رسي نه زورتم بچیا خدای دې حج لبوزا خدای دې عمره لبوزا خدای دې سره د مور او پلار بوزا بچیا چې التلاړ شي او د الله کور ویني کعبه وي ټول خلق به غیر چاپیره طوافونه کوي ته به تم طواف کوي چې او چکرې ته ولګي نبي ابو بچیا لګودريږي کعبه ته بلیغ نه وګوري چې کعبه دی ولیدلا نو او وګوري چې مطاف کې د سره موري نو یو نظر به د مور مخته وي یو نظر به بیا کعبه ته کوي یو نظر به بیا د مور مخته کوي بیا یو نظر د کعبه ته کوا یو نظر بیا د مور مخته کوا بچیا چې بدري نظر وکي نو الته فیصله وکړه چې دا کعبه او دا د مور مخ الله یو برابر کړي دا کعبه او د مور مخ یو برابر دي دا کعبه او د پلار مخ یو برابر ته بچیا ته د مور مخ نه دی پیژندلې بچیا دا ته مور ته ولي کنزل کوي بچیا ته دا ولي د مور خبره نه اوري دا مور ته نه ولي خفه ده بچیا دا کعبه او د مور مخ یو برابر دي سړی چې طواف نه کوي او ناس یو کعبه ته ګوري په د شل رحمتونه راوري چې صرف کعبه ته ګوري شل رحمته او چې د مور او پلار مخ ته ګوري الله د یو حج قبول شوی اجر ورکړي سبحان الله کعبه ته دی وکتل شل رحمت راوري ده او چې د مور مخ ته دی وکتل الله د یو حج قبول شوی اجر ورکړي نو صحابي نبی علیہ السلام ته دا خو بسړی په مخه د مور او پلار مخ ته ګوري نه چې د دې اجر نه خبر شي نو خو په مخه راځي د مور او پلار مخ ته وګوري نبی علیہ السلام ورته فرمایل چې دې ورته په مخه ګوري نو الله ولا په مخه باندې اجر ورکړي چې دې په کتو نستړی کیږي نو الله په اجر ورکول نستړی کیږي ښا مور او پلار مخ ته د رحمت په نظر ګوري را دند شي مور اوویني وای الحمدلله مورې ستا چهره چې ګورم مال الله د یو حج قبول شوی اجر راکړي لار استا مخ ته چې ګورم ما پرېدا مال الله د یو حج قبول شوی اجر راکړي دا څومره لویه سرمایه ده واورئ بچو واورئ رونو مور او کور کور د مور نوم دی ښا چې مور پکې نه نه دا به کور نه کور او مور ښا کور د مور نوم دی بس خدای چری مېندې مزایا کوا خدای مېندو له دراز عمر ورک نبی علیہ السلام صحابه ته وی زب نه یما او کو چرته په قرن قبیله کې یو کس ته په یمن کې اویسی قرنی نوم دی زب نه یما خو کو اویسی قرنیم کله اولیدو نو صحابه دعا به نواله صحابه ته وی دعا به واله دې تابعی اویسی قرنی خو صحابی نه دی نبی علیہ السلام نه دی لیدلې او نبی علیہ السلام صحابه ته وی دعا به واله ک چرته مولید صحابی ته وی دعا ته واله چې کله عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ د حج په موقع ولید اویسی قرنی ډیر یو ساده مزاج سره عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ ولا ورغه چې تعارف وسره توجه نه ورکو عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ ورته زدن عظما عمر نوم دی او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم صحابي ما په جړاش پتاغه خلیفہ دومی بیا اپ جړاش اویسی قرنی ما صحابه ولیدلو عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ ورته وی مونږ ته نبی علیہ السلام ویلو چې کدیم ولید نو دعا به والے مونږ ته دعا وک نبی علیہ السلام صحابه ته وی د مور خدمت کوي دومره خدمت کړي دي چې الله مستجاب الدعوات ګرځولې چې کلم ولید نو دعا به نه والے چې کلم ولید
چې کم سړی د والدینو خدمت کوي دا به الله مستجاب الدعوات ګرځي. خاطر د الله بیا دعاګانې قبول. د والدینو احترام وکړي. لار خپه پسه دی مور ګیلمنه پسه ده. مولانا روم رحمت الله علیه لیکلی دی وی په دیوال کارغه کې ناستو نو پلار د بچی سره ناس مشر پلار دی. پلار بچی ته وی بچیا بری دیوال سره ناستی وی کارغه. بابا جان ورته بیا وی سره ناستی وی کارغه. بیا ورته وی بچیا پوره نه نم سره ناستی. دا بچی ورته وی پټه پوډون شي خو کارغه ناسته کنه پستر ګوډون شي. ا بچی نه دی پوه کنه دا بچی پوه نه دی کنه اوس ورته نه وی ما خپل اوریدلی دي خاصه په ځای سړی ځای تلاړ شي پلار خبرو شروع کوي دی دماغي حالات ټیک نه دی وی دی بلېږي د خبرې ډېرې ماوره پلار ته وی زکه ورته څه وی دا میلمانه دي زه وی دا میلمانه دي دی په مخ کې ډېرې خبرې مکه وی د دماغ ټیک نه دی وی دی سه خبرلوس غونتري وی تم خونه کې دا پلار یادی پلار ته د جنت پته ته د جنت پته مای هغه پلار ورته وی بچیا دا کارغه مالی د زمان نظر برابر دی خماستا امتحان اغست تر کوټه وی زما غیږ کې ناشته او په دیوال کارغه کې ناشته تا ماته وی بابا سناستی په دیوال ما دې د ډېرې خوشاله نه خپل چې بچیا کارغه ناشته تا بیا وی بابا سناستی نو ما دې بیا خپل چې بچیا کارغه دی بچیا تر کوټه وی ته نه پویدلې تا مانه یو کم سل پیری تپوس کړو یو کم سل او ما دی یو کم سل پیری خلق کول کړي و تا ته مې کارګه ناست نن چې ز په دریم زل تپوس کوم ته وای پټه پړون شي خو کارګه ناست پټه پړون شي خو کارګه ناست ها بچو مور په جنې بچو سوال درته کوم سوال مور په جنې بچو مور په جنې یو الک واده وکړو بچی خی خو مړه چې واده وکړي چې د مور خپلار ته بس پیاړم کې بس بیا پلارم غریب یو جدا کوډه ته وشته مور وی ټوخي کوي هغه یو جدا کوډ الله اکبر پلار دی او مور د بچو مکه وای دي یو الک واده وکړو مور ته خزي ته وی زماده د مور بډیر خیال ساتي ښا ما سره ډیر کړهونه کړی دی ٹھیک ده کنه اے بلې تاسو ځان بدخکاری چې سړی خپل خزي ته و چې زماده مور خیال ساته دا مور تی مشر نه یې کنه دې تی پیدای کنه خزوی زما خاون دسی او زما خاون دسی دا ته چې وای دسی او دسی دا د چانه پیدا دی کنه دا د چا زویری خان دا د چا زویری خدا چالوې کړي دی دله چا پي ور کړی دی چا په ګډه ګرځولې دی خان دا دسی نو دا چا دسی کړي دی دا چا دې زې تر رسولې دی دا چا پیدا دی د بصیره چا ډخوږي په د بصیره شپې یو مور جاړي هغه له خوب نه ورزي د شپې هغه نه بچي لاړو هغه له خوب ورزي نو د خزي به د مور ډیر خیال ساتنه ډیر خدمت کو جو تنگ شوتی یو ورځ د خپل خاوند ته وای د مور ته دی وای چې ټول حقونه درته په یو ځای حساب کې جو بدله بوله تو ورک بچي دا ډیره قیمتي خبره ده چې په یو ځای ټول حقونه حساب راغې مور ته کېنا سوی مورې ټول حقونه حساب ک چې په یو ځای له بدله درک مور ډیره وخیاره ته د مور د حق بدله ورکولې شي الله اکبر یو سړی مور کېنولې و پوګه طواف فکو چې و چکرې پیواله نو صحابي نه تپوسو وې ما به د مور حق ادا کړی په اوګه مې په طواف هغه ورته وی آو ستا په پیدایش کې چې د مور ته کم تکلیف رسیدلې پاغه کې به د یوې لحظي حق ادا کړي د یوې لحظي د یو منټ حق به ادا کړي چې په مور دی په اوګه طواف تعالی په مور په اوګه طواف کړي نه دی خبرې کوي دا به دسی وخت راځي چې ته به د پلار بول او براز بستا په ذمه لګي به ته صفا کوي د قران ترجمه ورېدلې ولا تقل لهما اف ولا تقل لهما اف کلمه به ورته وي نه وای کنه دې په مطلب پوهیږي چې اف کلمه به ورته نه وای پرې یو سړی نه پوهیږي څنګه اف پنه کوم سبا نه کوم اسویلی بنه کوم نه دا وګورئ مفسرین لیکلي وي د دې ترجمه دا چې کله د مور او پلار د بول او براز خدمت ستا په ذمه ولګي لکه د پلار
د بولو براس خدمت ستا په ذمه شو، واړه بول لوی بول نشي کولی، دا ستا په ذمه ولګي. په دغه ټیم کې به د پلار خدمت کوي. ولا تقل لهما اف، او د ژبې نه به اف لفظ هم نه روباسي. اف به نه کوي. کو اف تې راویسته خبره په پټه په بنده خوله به لګي، شپه ورځ به د پلار بولو براس صفا کوي. خو ولا تقل لهما اف، یو اف د ژبې نه روباسي، یو اف د ژبې نه روباسي. هغه ورته یو د یوې لحظې حق به ادا کړی دی، یو منټ چې په مورې طواف وکړو. ها، په مورې په اوږه طواف وکړو. نو دا مورې ډېره هوښیاره وه، نو ده ته یې وایي زه صحیح د حقونه به درته حساب کوم، جو بدله به راکړې، جو ټیک نه. خو ټیم خو به پکې لګي چې حساب ووایم. ده وایي زه ټیم دی پکې ولګي، وایي زه د نن شپې نه به شروع وکړو. وایي صحیح ده. چې ماسخوتن یې دا بچې سملاسته که نه، مورې راله نه، یو لوټۍ د اوبو ډکه کړه، یو طرف ته ورته کټ کې واړوله، او بله وله بل طرف ته واړوله. دې نیغ په کټ کې کېنه. وایي څه کوې؟ مورې ورته اوده شه که نه. وایي په دې کې څنګه اوده شم؟ اوده شه. وایي دې کې نه شم اوده کېدی. وایي تا راته نه وایي چې حقونه حساب کا. وایي ما شروع وکړله. وایي دې کټ کې شپه وکړه، ما 2.5 کال ستا سره د متیازو په لون کټ کې شپه کړې ده. نن ته یوه شپه وکړه، نو زما ستا به د یوې شپې حساب کلیر شي، نورې خبرې به سار کوو. د مور حق ادا کول. هغه راغې مور ته یې مورې ما معاف که، بس د مور حق نه ادا کېږي. ښه، دا چېرته ونه وایي چې د مور حق مې ادا کو، چېرته نه. دا ډېر لوی لوی خلک تیر شوي دي. بایزید بستامي ته مور غږ وکړو او جامې د اوبو راوړو، د مور کټ ته ودرېد. لوی عالم چې علاقه به ورته کېناستل او پاڅېدل. چې راغې مور یې وده شوي وه، د کټ سر ته ولاړ سهار اذان وشو، مور راویښه شو. بایزیده څه کوې؟ مور یې ته اوبه غوښتې؟ ما نه دي غوښتې. وي نه، تا په خوب کې غوښتې وي، بیا ته وده شوي. وی تا زه ویښولم نه. وی دا ما بېادبي ګڼله چې زه مور ویښه کړم. کټ ته یې ولاړ. وی بس مور مې لاس اوچت کړ او دعا یې وکړله. وی عالم مخکې ومه، او چې د مور مې لپې روپش وې، الله را باندې د ولایت دروازې کولاو کړلې. مورې د میندو ډېر خیال ساتئ. رب العالمین دې د عمل کولو توفیق راکړي. وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وبارك وسلم. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وتب علينا انك انت التواب الرحيم. کریم الله دا ختم خپل دربار الهی کې قبول او منظور کړي. کریم الله دا بچی با عمل عالمان، با عمل حافظان کړي. کریم الله با عمل حافظان کړي. کریم الله با عمل عالمان کړي. کریم الله چې دا حاضرینو دا حاضری د ټولو قبول کړي. زمونږ د ټولو نارینه او زنانو او ځوانانو مشرانو بوډاګانو الله د ټولو د حاضری قبول کړي. یا الله دا مجمع مونږ د پاره د آخرت د نجات ذریعہ وګرځي. یا الله چې قبر کې ونخلو خدایا دا مجمع را د آخرت د قبر نه د ازادۍ ذریعہ وګرځي. خدای د علما او د قرآن په نوم را جمع شي، خدای دا ناس تم قبول کړي. یا الله د علما سره د دې مینه د خدای دا مینه د آخرت د نجات ذریعہ وګرځي. یا الله د علما او د سب په مینس کې ودرې، خدایا د علما او د جماعت په مینس کې ودرې. کریم الله څومره بیماران دي کورونو کې، دلته نارینا زنانا هسپتالونو کې، الله د ټولو شفای کامله نصیب کړي. کریم الله روغ صحتونه نصیب کړي. کریم الله څومره مسافر دي روغ جوړ خپل وطن ته راولي. کریم الله چې د چا پړه څه شرعي حاجات دي، کریم الله د ټولو حاجتونه پوره کړي. دا ملګری دی فرحان دی، کور کې څه بیماری ده او سجاد بیمار دی، دې دپاره دعا وکړئ چې الله پاک روغ صحتونه نصیب کړي. او دا شفیع صاحب چې دی د دې دپاره د الواد دعا وکړئ چې الله یې نیک عمل او صالح الواد نصیب کړي. خدای چې د نور چاند نه، خدای نیک عمل او صالح الواد ورله د دې مجمع او د قرآن په خاطر ورکړي. د ټولو بیمارانو شفای کامله نصیب کړي. الله یا الله فلسطین کې د مظلوم مسلمانانو حامی شي، الله ناصر شي، الله ته حفاظت وکړي. الله یا الله د مساجد او د مراکز او حفاظت وکړي. الله دا کلی د دین مرکز کې، الله د دین چینای کې، الله د هدایت مرکز کې. اللهم صل علی سیدنا محمد
وعلى آله وبارك وسلم برحمتك.